مونږ ولاړ یو د په چارسده کې د قاضي هیلو پل د پاسه یو د صدریاب پل چې د انګریزانو په وخت کې جوړ شوی او اتیا کال پس د انتظامی د غفلت په وجه باندې یا د خلکو د ناپوهتیا په وجه باندې هغه د صدریاب پل وغورځید او تر اوسه پورې د هغې چا تپوس پوښتنه نه ده کړې او د قاضي هیلو پل هم د په ځای باندې د ټوټ بوټ ښکار شوی دی د چارسدې په دې پل باندې د پېښور نه تر مردانه پورې تنګي پورې او مختلفې علاقو پرتې دي په دې روډ باندې د پېښور نه سوات ته او ملکنډ ته هم ګاډي ځي دې سړک باندې روزانه په زرګونو ګاډي تیریږي او دا سړک چې دی نو دا د ټوټ بوټ ښکار شوی دی هیله دا ده او دا اندېښنه ده چې هسې نه که دې طرف ته چارواکو توجه ور نه کا نو د صدریاب د پل غوندې حال د دې هم نشي د دې حوالې سره موږ به مختلفو د دې ځای خلکو سره خبرې اترې کوو چې د دې ټوټ پوټ ښکار شوي پل نه دې ته څومره تکلیف دی. السلام علیکم ورور جانه. وعلیکم السلام. ورور جانه د کوم ځای اوسېدونکې؟ د دې ځای مجي د چارسدې اوسېدونکې؟ چارسدې. ورور جانه موږ لږ دې حوالې سره تاسو نه پوښتنه کوو د قاضي خیلو دا پل چې کوم دی نو په دې باندې خو روزانه ډېر ګاډي تیریږي مردان ته پې هم ګاډي ځي پېښور ته پې هم ګاډي ځي د مالګاډي پې هم تیریږي شګه هم وړي خښتې هم وړي د سورلو ګاډي پې هم تیریږي کوم د دې ځای اوسېدونکي په دې پل باندې تیریږي را تیریږي دا دلته یو کډه جوړه شوې ده دا راته لږ ووایه دا د څومره وخت نه دا کډه جوړه شوې ده او دې ته ولس ته څومره تکلیف دی تاسو څومره تکلیف دی؟ نه چې دا خو زمونږ خو کلی دی او زمونږ خو وطن دی په دې باندې خو مونږ ځي سوات ته خلک روان دي دیر ته پې ځي د لرې لرې ځای دا خلکو ته پته چې قاضي خیلو په پل باندې چې څوک پارک کېږي او ځي نو کم خوا به ځي او لوډ ګاډي پې راځي مخکې چې دی نو د صدریاب پل وغورځېد که نه نو که اوس خدای مکه سبا دلته وغورځېد او دې کې غټ زیان وشو دې کې چېرته انسانان تباه شو نو حکومت له پکار دي چې دې ته پاملرنه وکړي. یاره دې نه خو موږ ته ډېر زیات تکلیف دی یوازې ما ته نه دی نورو ملګرو ته هم دی دا څونه خلک چې په دې ټرانسپورټ والا روان دي دې ټولو ته دې نه تکلیف دی او د دې تقریبا معمولي کنده وه د یوې میاشتې نه د هغې څخه ور ونه شو که چېرې دا په وخت بنده شوي وه نه به دا زیاتېده د هغې نه تقریبا داسې کتې شي چې دا خو ټول ځای د دې نه دغه شو کنډم شو. ډېر زیات دی دلته کې هغه بل په موټرسایکل باندې دې ځای ته تلو کېده او بورکې زنانه نونې وه او راپرېوتل خو بیا پسې بل هغه هم راپرېوته ډېر تکلیف دی لږ نه ډېر او ګودام پرېوته نو بس بیا به ناست وي بس هغې غاړه به دې خوا تماشې کوو د دې څنګه د صدریاب تماشې کوو دې خوا به راډېر کوو. یو خو دا پل خراب دی دا وینې د حادثې شکار خو دا تکلیف دی چې موږ کله یو خوا وړو کله بل خوا او اکثر موټرسایکل سره د دې شکار چې موږ دغه لارې ووالو دغه لارې. راشد تاسو کوم ځای دلته اوسېږئ نږدې؟ په دې پل باندې دا کډه جوړه شوې ده د دې تاسو ته څه تکلیف شته؟ د دې خو ډېر غټ زیات تکلیف یې جوړ کړی دی عوامو ته هم ډېر زیات غټ تکلیف دی په دې باندې چې څوک رکشې چلوي په هغې کې زنانه ناست دي په دې باندې چې ورشي ټول وجړقېږي بل دې ته غټه مسله دا ده چې لکه نن دا دي ډک کي یو هفته پس چې کوم دی دا بیا تش شي د شګو یې ډکوي دا شګو ډکوي او مسایل هم پکې سمه نه شي 2 نمبر مسایله پکې شي ټول غلط کار پکې کوي ټیکادار چې کوم راشي هغه باندې نه چیک اینډ بیلنس شته چې دې څونه مسایله یې څونه سیمټ اچوي هغه پکې واچي بس هغه لکه دا څو ځله جوړ شوی هم دی خو عرضي جوړ کړي او بیا خراب شي او نوړېږي او د څومره وخت نه دا کډه دلته جوړه ده؟ د دې خو دا 3 میاشت ده 3 میاشتې شوې په چوټي پل باندې تاسو وګورئ هغې باندې خو ډېره غټه هغې کې خو زه یم دا ماشوم نو داسې صدریاب دا پل پرېوته او خدای مکه که بیا دا پرېوځي یا د چوټي پل پرېوځي نو بیا به چارسدې دا خلک څه کوي په سیند کې به لامبو ووایي او ځي راځي به خامخا څه به کوي حکومت خو هېڅ کار نه کوي مطالبات د دې د پل د هغې پل د ټول پلونو دا په دې ټایم ختم شوی دی او دوی چې کوم دي نو دا هېڅ حکومت نه توجه ورکوي نه سیاسي خلک راځي چې دې ته وګوري دا وګورئ تاسو دا څه حالت دي. دې بل ملګري سره هم خبرې کوو د په زړه باندې هم ډېرې خبرې دي ښه ستاسو نوم دی؟ زموږ په زړه باندې دا خبرې دي چې چارسدې لاړو دا حکومت توجه او ترقي ورکوي نه مردان څومره په ترقۍ لاړ مردان هم ځل او چارسدې هومره بېکاره ځای شته نه د دې خلکو لاسه چارسده ډېره پرېوته د دې حکومت د لاسه دا پل چې کوم دی دا ملګري خو یې 3 میاشتې و دې کم از کم کال وشو چې دا پل داسې دی او په دې خلک چې ځي تکلیف یې ورته چینچی کې پې چې خلک تیر شي نو وژړقېږي بیمار پکې ناست دي هغوی ته تکلیف وي ټولو عوامو ته دې پل د لاسه تکلیف دی دغه شان د خیالي پل هم ځای په ځای کډېري پکې عرضي د شګې نه ډک کي هغه ته بیا وځي باران سره یا داسې د هغه سره دې وځي هماغه
تکلیف دی خلکو ته او کار نه کوي حکومت کار نه کوي بالکل لکه تر اوسه پورې د ضلعي انتظامیې یا داسې ام پی ای ام ان ای چې کوم دي نو دې طرف ته هېڅ توجه نه ده ورکړې هېڅ توجه دې طرف ته نه ده کړې ضلع خو دغه مردان نو مردان څنګه ضلع وه اوس څنګه ده او 400 چې کوم دی 400 ورځ تر ورځه اوس پخکته ده لکه دې کې قصور د عوامو دی که نه د منتخب نمایندو دی دې کې قصور د متحد نمایندو دی عوامو څه قصور نشته دې ګاډۍ وجه باندې اکسیډنټ بالکل نشته چاته پته نه میلمه راشي په دې روډ باندې تېرېږي چاته خو پته نه څوک سپیډ کې رواني موټرسایکل دپاره خو ډېر خطرناک او په دې باندې لوډ ګاډي هم تېرېږي خښته او شګه ده پکې لوډ کار دی باندې ډېر ترانسپورټ دی په دې روډ باندې ډېر زیات او ځای په ځای باندې د ټوټ پوټ ښکار شوی دی د دې په وجه باندې روزانه کم په زرګونو اولس او ګاډي چې تېرېږي هغې ټولو ته په تګ راتګ کې ډېر زیات تکلیف دی چې د دې کډې په وجه باندې موږ ته په تګ راتګ کې ډېر زیات تکلیف دی په دې هیلې سره چې د ضلعي انتظامیې سترګې وغړېږي او د عوامو دې غټې مسلې طرف ته هغې هم پاملرنه وکړي او د دې دا غټه دیرینه مسله چې کومه ده نو دا حل کړي شي دا کیمرامین اشفاق سره انعام جي 400 ټي وي قاضي خیل پل 400